د خاوند او د ښځې چې کوم حقوق دي خپل منځ کې د یو بل باندې د هغو حقوقو بیان قرآن مجید کړی دی په ښځه باندې د خاوند حقوق دي او په خاوند باندې د ښځې حقوق دي. الله رب العالمین فرمایلی ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. د دې ښځو دپاره داسې حقوق شته دی څنګه چې په دې ښځو باندې حقوق شته دی د خاوندانو او د سړو دپاره په دې ښځو باندې یو درجه فضیلت دی. لکه د ښځې اسلام کې یو مقام دی یو حیثیت دی او هغه حیثیت یې د دې نه معلومیږي چې آدم علیه السلام کله الله پیدا کړ نو د هغه دپاره یې بیبي هم پیدا کړه. دا انساني نسل او د انسانانو بقا د هغې دپاره دا خبره ضروري ده چې زنانه په معاشره کې موجوده وي. ځکه د یو زنانه چې څومره حیثیتونه دي هغه ټول د عظمت او د عزت حیثیت دی د زنانه. کله چې یو زنانه هغه ماشومه یو د هغې تربیت دا یو څوک کوي نو نبي علیه السلام فرمایلي چې د یو چا چې د یو ماشومې تربیت وکړ دا د ده لپاره د جنت د تلو ذریعه ده. چا د دوو ماشومانو وکړه چا د دریو او بیا چې کله د هغې واده او نکاح وشي نو بیا د هغې حیثیت هغه د یو زوجې شي د یو بیبي شي. دا د هغې ځان نه یو حیثیت بیا چې کله د هغې ماشومان وشي ماشومان یې پیدا شي د هغې حیثیت هغه نور هم زیات شي بیا دا په معاشره کې مور شي او د مور چې کوم حیثیت دی هغه په قرآن کې موږ تاسو ته الله پاک بیان کړی دی د والدین حقوق د مور او پلار حقوق. او نبی علیه السلام یو صحابي تپوس وکړ چې من احق بالصحبة یا رسول الله زما د ملګرتیا زما د حسن خلق او زما د احسان او د نیکۍ د ټولو نه زیات مستحق څوک ده؟ نبی علیه السلام ته وفرمایل امو ستا مور هغه ستا د احسان ډېره زیاته لایق. بیا هغه صحابي وفرمایل ثم من بیا دې پسې څوک یو ته نبی علیه السلام وفرمایل امو ستا مور هغه ستا د حسن خلق هغه زیاته لایق ده. بیا هغه صحابي تپوس وکړ ثم من بیا څوک ده؟ بیا نبي علیه السلام ورته وفرمایل درېیم ځل چې امک ستا مور. او په څلورم ځل باندې چې کله هغه تپوس وکړ نو نبي علیه السلام ورته وفرمایل ابوک بیا ستا پلار دی. لکه د مور حیثیت هغه دا دی چې دا د دې بچي د وجود ذریعه ده. دا بچی دا مور چې نه وی دا بچی به نه وی دا مور چې نه وی دا انسان به نه وی او د ټولو نه زیات تکلیف چې دی هغه مور برداشت کوي
ځکه درې ځله حقوق دا نبي علیه السلام دا مور ته ورکړل. الله قرآن کې فرمایلی ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. الله فرمایلی ما منګه انسان ته د دې خبرې وصیت کړی، حکم هم کړی چې د مور او پلار سره تاسو نیکي کوئ، چې د مور دا حمل کی، دا اوچت کی، دا یو بوج یو باری په هغې باندې او یو تکلیفي بیا بل تکلیفي بیا بل تکلیفي، بیا دا چې د پیدایش تکلیفي، پیدایش نفس، بیا د ماشوم د سنبالولو او هغه د پیو د ورکولو د دي د ورکولو دا یو تکلیف وي چې 2 کاله یا 2.5 کاله هغه مور خپل بچي ته یعنې فی ورکوي. او الله رب العالمین بار بار قرآن مجید کې د دې خبرې تذکره کړې ده. نبی علیه السلام دا فرمایلی الجنة تحت اقدام الامهات، جنت چې دی دا ستاسو د میندو د قدمونو د لاندې دی، یعنې د مور خدمت چې دی دا جنت دی، د مور سره احسان دا جنت دی. ځکه یو تابعی چې دی هغه به په هغه کوټه باندې د پاسه نه ګرځېده، د هغې په چت به نه ګرځېده، د کوم چت نه لاندې چې به د مور وه. او دا به هغه فرمایل دا ما ته بېادبي ښکاري چې زما مور د دې چت نه لاندې د کوټه کې د زه د چت د پاسه ګرځم. دا یو مقام دی، یو حیثیت دی د زنانه. ځکه اسلام زنانو له چې کوم حقوق ورکړي دي دا د دنیا یو قانون هم زنانو ته نه دی ورکړی. کوم عزت چې اسلام زنانه ته ورکړی دی، کومه حیا او پرده چې هغه اسلام یو زنانه ته ورکړې ده، دا مغربي قانون یا د دنیا بل قانون هغې زنانو ته نه دی ورکړی. اسلام موږ او تاسو ته د زنانو د میراث حکم کړی. قرآن کې الله پاک دې حکم فرمایلی چې که دا زنانه موري نو د دې هم په میراث کې حصه ده. دا زنانه که لوري نو هم یې حصه ده، او دا زنانه که بیا واده شي او د نکاح واله شي نو بیا یې هم په میراث کې حصه ده. الله فرمایلی قرآن چې کله دا موري او اولاد د دینی بیا درېیمه حصه ده په میراث کې. کله چې موري او اولاد ورسره یي بیا یې 6مه حصه ده په میراث کې، یعنې دا د پلار په میراث کې، دا د بچي په میراث کې. او الله فرمایي کله چې دا لوري او د لور حیثیت وي نو بیا د هغې میراث هغه داسې دی چې د 2 لوڼو میراث دا د یو زوی په مقدار باندې. مثال په طور باندې یو پلار وفات شو او د هغه نه 1,00,000 روپۍ میراث کې پاتې شو. په دې 1,00,000 روپو کې دا 50,000 دا د زوی دي، دا نورې 50,000 دا د دې 2 لوڼو دي. په دې حساب باندې دا تقسیمي. الله قرآن کې فرمایلی فللذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه دپاره په میراث کې د هلک دپاره دومره حصه ده څومره چې د 2 زنانو ده، 2 جنکو. او بل ځای الله فرمایلی که چېرې دا لور یوه ده، پلار یې وفات شو، یو لور یې ده، بس نور بچی نشته. الله فرمایلی فلها نصف ما ترک، د دې لور نیم مال دی د دې پلار، څومره مال چې د پلار پرېښی.
نیم جایدادم د دې لور دی، نیم نقدیات هغه هم د دې لور دي، نور چې کومې اساسي دي هغه هم نیمې د دې لور دي. دا یو حیثیت د میراث د اسلام ورکړی زنانه وه، یعنې اسلام دا زنانه محروم